ما کوم موضوع باندې تاسو خدمت کې عرض عرض کول څلور مجلسونه ما مختص کړل. مولا امام سجاد علیه السلام عظیم شخصیت او یغه سیرت حواله سره نن تا داس د کربلا پیغام رسانان یغوی په حق کې کم لطفی و نشي، لذا ما مناسبه وګڼله چې نن مجلس د کربلا عظیم پیغام رسان هغه عظیم شخصیت پسې منسوب کوم چې هغه ما و تاسو ثانی زهرا په نامې ډېر یادو، شریکة الحسین په نامې ډېر یادو، هغه ورمنه ولیا بیبي سلام الله علیها دی. زه نن خپل کم علمه ذریعه سره خدای نه توفیق غواړم چې زه ورمنې عظیمې ورمنې څه لږ شان درته بیان کوم، مقام و شخصیت، هغه نه علاوه د بیبي سیرت لږ تاسو خدمت کې زه بیان کوم. یاد وساتئ ورمنه کمه هستی نه دی. بایوگرافی اندوره د بیان کوم چې بیبي سلام الله علیها ولادت 1 شعبان باندې 5 یا 6 هجره کې لیکل شوی دی، تولد شوی دی، او د بیبي شهادت چې کوم تاریخ کې راغلی دی 63 هجره کې د بیبي شهادت شوی دی، او کربلا واقعې نه بعد 1.5 کال یا زیاده سے زیاده 2 کاله بیبي زندگی کړې ده. ډېره زندگی بیبي نه دی کړې. بیبي قبر او روزه حواله سره درو ځایو کې تقریبا علما اقوال ذکر کوي. څه علما یې څه جنت البقیع کې دفن شوي دی بیبي، څه علما یې څه مصر کې یوه روضه دی بیبي په نامې هلته بیبي دفن شوي دی. او مشهور قول څه کوم د اکثر علما څه نقل کوي هغه دا دی چې بیبي شام دمشق کې دفن شوي دی، چې اکثرو کسانو بې زیارت کړی وي، چاته نوی نصیب شوی پروردگار عالم د هغوی ته نصیب کی او زیارت توفیق د ویر کی انشاءالله. کسه د بیبي څه معمولی هستی نه ده، که زه صرف من د یو حدیث تاسو گوش گزار کوم دینه تاسو ته د بیبي عظمت پته لګیږي. یوه ورځ یې چا پیغمبر نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله مو د بیبي خدیجه سلام الله علیها حق څنګه ادا کو؟ حدیث ته مو سوچ وي، پیغمبر نه پوښتنه کیږي یا رسول الله بیبي خدیجه سلام الله علیها ډېر لوی حق دی مسلمانو باندې، اسلام باندې ډېر لوی حق دی، ای ورمنې زحمتونه و ای بیبي تکلیفونه و ای بیبي دولت برکات و څه اسلام څوره مخته لاړو، پیغمبر اکرم ته تکیه سهرا میلاو شوله، بیبي احسانات کړي دي، ای بیبي احساناتو بدله څنګه ادا کو؟ پیغمبر د ورته یې څه لږ انتظار وکوئ، پیغمبر د ورته یې څه لږ انتظار وکوئ. زه تاسو ته یایم وخت تیریږي، مولای کائنات کور ته 1 شعبان باندې یا ځنه یې څه 15 جمادی الاولی دی دی باندې څه کله 5 یا 6 هجره کې یوه دختر گرامی تولد پرنور څه کله وشي، مولا پیغمبر ته خوشخبری ورکی، پیغمبر راشي نما پکې ږدی، زینب نما پکې دی، زینب یعنی د پلار زینت. اغه بعد پیغمبر مبارک شب نه یو ټکی داسې وځي، هذه مثیل خدیجه، د هغه عظیمه ورمنه دی چې دا د بیبي خدیجه سلام الله علیها مثل نظیر دی. یعنی یا مسلمانو که څوک غواړئ چې اسلام کې هغه عظیمه هستی چې هغه د ټولو مسلمانو مور بلای شي بیبي خدیجه سلام الله علیها، یغه حق که څوک غواړي چې ادا یې کوئ، ورمنې اولیا بیبي حق چا ادا کړلو داسې وایي چې بیبي خدیجه حق یې ادا کړی دی. بیبي حق کې چې چا کوتاهي وکړل داسې وایي چې ورمنې بیبي خدیجه سلام الله علیها حق کې لکه کوتاهي کړي وي، دا شی حسابیږي نه. دا د بیبي عظمت دی. او هغسې ورمنه چې هغه داسې کور ته راغلله، داسې کور کې تولد شوی دی، داسې کور ته دغه وجود مبارک راغلی دی چې کور کې پنجتن پاک هغسې هستی دي چې هر یوه هستی سید السردار په نامې مشهوره دی.
یعنی کچیرې ای بی بی نیکه ته سترګې وغړی د انبیاو سید السردار دی، سید الانبیا لکابر کړی شوی دی. که ای بی بی پلار ته سترګې وغړی سید الاوصیا خطاب ورته شوی دی، د اوصیاو سید السردار مولا دی. او که چیرې وړونو ته سترګې وغړی سیدا شباب اهل الجنه لکابر ته میلاو شوی دی. اندغې ورمنې مور بزرګوارې ته که سترګې وغړی سیدة نساء العالمین خطاب ورته شوی دی. یو صلوات واسطه ورمنې مقام عظمت باندې اللهم صل علی محمد. او که زه دا جمله درته ادا کوم بده مه وي، یغې ورمنې د عظماتو د مقام څه اندازه ته لګوای شي چې هغه تربیات پنجتن پاک آغوش کې شوی وي. کومې ورمنې تربیات څه پنجتن پاک کړی وي، هغه پاکو آغوشو کې تربیات شوی وي، پاکو لمنو کې هغه عظمات به څوروي، مقام به څوروي. ما او تاسو به څه اندازه ولګو. هغسې بیبي څه یو نه دوه نه و معصومین و معصومو هستیو سره بیبي زندگی کړي دی، و معصومو هستیو زندگی ورمنې دار کړي دی. د هغسې عظیمه بیبي دی. پیغمبر نوانی سا تا امام باقر علیه الصلاة والسلام پوری چه حساب ورته ولګوي و معصومین دي چې دغې بیبي دغه و معصومینو سا زندگی کړي دی. چا لمنې کې دي تربیات حاصل کړی دی او ځنه معصومینو یې دي لمنې کې تربیات حاصل کړی دی. د هغسې بیبي دی. نو نن دا مجلس مو دغې عظیمې بیبي پسې منسوب کوو ته دا څه دغه عظیمه بیبي مو باندې ټولو باندې مسلمانو باندې لطف و کرم نظر وکړي انشاءالله. صاحب ریاحین الشریعه دا یو کتاب دی لیکلی شوی دی، بهترین کتاب دی. عالم اسلام څومره هغه خواتین چې هغوی کردار ادا کړی دی هغو ذکر ورکې شوی دی. دې کتاب کې ورمنې ذکر خصوصي طور سره غلی دی بیبي اولیا سلام الله علیها. او دغه کتاب کې یو ټکی څه دی، یو جمله څه دی بیبي حق یې ادا کړي دی، هغه انده دی. هغه یې څه لکه څنګه بیبي مریم سلام الله علیها نه بعد ایوې کاملې وسوې نمونې آیډیل ضرورات وو او هغه آیډیل پروردگار عالم بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها شکل کې عالم اسلام ته عالم انسانیت ته ویر کړله. اندې شان سره صاحب ریاحین الشریعه لیکي څه بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها نه بعد ایوی کامل اسوی بیا ضرورات و عالم اسلام عالم انسانیت تا اغا ثانی زهرا شکل کی خدای ویر که دنیا تا. تو سپت بی بی مریم سلام الله علیها څه داسې پهلو وو چې هغه پهلو مکمل نه و شوي. مثلا لکه یو غټ واضح پهلو یې انده و چې بیبي مریم سلام الله علیها شوهر نه و، شوهر نه و، هغه شوهر والا پهلو هلته ناقص پاتې شوی و. نزاغ نه بعد څه ورمنه راغله سیدة نساء العالمین، هغه کې ټول پهلو موجود وو. هغه ځای ډاک شو، نمونه وګرځېده، اسوا وګرځېده بیبي عالم اسلام خواتینو د پاره، مسلمانو د پاره. او بیبي هم یو داسې پهلو مخفي پاتې شو چې هغه عالم اسلام درک نه کړلو چې هغه کې نمونه اسوا څنګه جوړېدای شي. هغه چی شی هغه زه ته ذکر کوم. مثلا بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها والد وو، والد سره ارتباط رابطه څنګه وي هغه کردار بیبي خیالی دی. زمانو سره ارتباط رابطه څنګه وي هغه کردار بیبي خیالی دی. هغه نه علاوه نورې څوره رشتې دي دا ټول کردار بیبي خیالی دی. اما یو داسې کردار چې هغه مخفي پاتې شوی و هغه دا دی چې بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها ورور نه و. ای ورور والا کردار مخفي پاتې شو تاریخ کې. او دا کردار تا دا چې یوه داسې هستی وښیي هغه هستی ثانیه زهرا شکل کې دنیا ته میلاو شوله. څنګه دنیا ته د ورورولۍ مثال قایم کړلو. دنیا ته یې وښیل څه دنیا والا خلکو که ورورولۍ کیږي کربلا کې بیا د ورمنې زهرا ورورولۍ خپل ورور حسین سره لیدای شوی. دینه پورته ورورولۍ مثال به تاسو ته بیا نشي میلاو. و یادا وسطوي یو شای که زه ته دا ذکر کم څه ایدی عظمت د پاره کې وا جمله زه دا ذکر کم اندایا کفی دی څه ورمنې ته ثانیه زهرا نه ویلي شوي دي. دا څه وړه خبره نه ده.
ورمنه زهرا څه وړه هستی نه وه او دغې بیبي ته څه کوم لقب میلاو شوی دی ثانیه زهرا لقب ورته میلاو شوی دی اندې ټکي نه تاسو د ورمنې عظمت اندازه لګوی شو چې څومره عظیمه بیبي دی خو زه یو شی درته عرض کوی شم که ورمنې زهرا نه بعد یوه ثانیه زهرا دنیا ته راغلله جملې ته مو سوچ وي ورمنې زهرا سلام الله علیها نه بعد یوه ثانیه زهرا دنیا ته میلاو شوله خو ثانیه زهرا نه بعد هغې ثانیه زهرا مثل و نظیر بیا دنیا ته نشو میلاو ای ورمنې مثل و نظیر بیا نشته دی چې څوک ثانیه زهرا نه بعد ولیا بیبي نه بعد یوه داسې بیبي وښیي چې هغه د ولیا بیبي بیا ثاني وګرځېږي یعنی ولیا بیبي هغسې هستی دی چې ثاني نه لري مثل و نظیر نه لري هغه منفرده بیبي دی او دا لقب څومره عظیم لقب دی چې بیبي ته میلاو شوی دی چې ما و تاسو ډېر استملو شریکة الحسین یعنی هغسې عظیمه هستی چې هغه مولا امام حسین سره هر یو دک درد کې ایمیشن هر یو پهلو کې بیبي ورسره شریکه وه بیبي هر یو غم کې بیبي هر یو پهلو سره بیبي هر یو پیغام رسانه کې بیبي هر یو میدان کې مولا سید و شهدا سره شریکه وه او که زه داسې وایم چې نه فقط شریکه وه بلکې ولیا بیبي داسې میدانونه فاتح کړل چې هغه میدانو ته امام حسین بیا لاس نه ورسېدو شام کوفې فاتح کول بیا یې بیبي حصې کې و مولا سید و شهدا بیا هغه حصې کې نه ورغلي صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې دغه ځکه یو مطلب درته ذکر کوم کسا کې بیبي عظمت زه دغې جملې سره درته عرض کم ایمو کتابو کې یو علم د علم رجال نه وتی آیي که چیرې یو حدیث کسې څه درست دی که نه درست دی علم رجال ته به وسیڅي که چیرې یو روي محدث کسې څه صحیح دی که صحیح نه دی موثق دی که غیر موثق دی اعتماد په کوای شو که نه شو په کوای علم رجال ته به څې ورپسې علم رجال تا ته د رویانو سلسله یا ښیي چې څنګه دی تا ته روایات معیاره ښیي چې څنګه دی تا ته حدیثو ټول هر یو بیکګراوند ښیي چې ته دغه حدیث باندې دغه کاس باندې سوره اعتماد کوای شي او که زه جمله درته داسې عرض کم بیبي ثانیه زهرا هغسې عظیمه بیبي دی څه نور تاریخ د نان بیله پرېږدوه علم رجال ماهر ترین کس علم رجال کتاب لیکلی دی تنقیح المقال تنقیح المقال لیکون کې کس علامه ممقانی نما دی هغه څه کله رچي خپل کتاب کې کله رویانو ذکر کوي هغه ځکه دا هغه خواتینو ذکر کوي چې کومو خواتینو روایات نقل کړي دي کومو خواتینو څه روایات نقل کړي دي هغو بیبیانو ذکر دي کړی دی څه کله زی ټکي ته رسي که نه زی ټکي ته څه زی کې کومو خواتینو روایات نقل کړي دي محدثه خواتین دي هغوی کې کله څه دا بیبي ذکر شروع کی څه زی کې اوس بیبي زینب سلام الله علیها یاد دا دغه ځکه دي کلام داسې لیکل شروع کی چې هغه تاریخ کې نه زرین و الفاظو سره لیکلي شوي دي او تاسو ته بیبي مقام پته ونه لګېږي هغه څه کله راشي جمله داسې لیکي بیبي په باره کې کله زی ټکي ته راشي ایدي توثیق کوي ایدي دا تو ته یقین دهانی در کې چې بیبي روایت سوره مضبوطی بیبي شان کې صاحب تنقیح المقال علامه ممقانی بزرگوار لیکل دسی کوي څه او خلکو تاسو غواړئ چې بیبي وپېژندئ الفاظ دا شي دي زینب و ما ادراک ما زینب دسی دی څه بیبي زینب سلام الله علیها غواړئ چې وپېژندئ تاسو ته څه پاته دی چې بیبي مقام چی شی دی دا جمله باندې مغاور وکړو که نه مو وکړو دا جمله یا قرآن کې راغلی دی یا علامه ممقنی بزرګوار بیبي په باره کې ولیکله قرآن کې څنګه راغلی دي لیلة القدر خیر من الف شهر شروع کېږي څنګه انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر قرآن لیلة القدر کې خو نازل شوی دی خو تاسو ته څه پاته څه لیلة القدر عظمت چی شی دی
لکه څنګه لیلة القدر په باره کې خدای تاسو ته څه پاته دی، تاسو نشوئ درک کولی. لیلة القدر شپې عظمت نه تاسو څه پیږئ. اندیشان سلام ممقانی بزرگواری چې زینب و ما ادراک ما زینب، تاسو ته څه پاته دی چې ورمنې ولیا بیبي مقام عظمت شان چی شی دی. که زه دلته یوه جمله داسې عرض کړم، لیلة القدر په باره کې نه یم خبر، علماو نه مو اورېدلی وي که نه، ایدي یو باطیني تفسیر دا دی. علما داسې یې تفسیر کې راغلی دي، معصومینو نه تفسیر راغلی دی چې لیلة القدر باطیني حقیقي تفسیر ورمنه زهرا بیبي دی. یعنی زه به داسې درته وایم چې پروردګار اعلان ده داسې یې چې لیل وما ادراک ما لیلة القدر، لکه څنګه تاسو ورمنه زهرا بیبي نشوئ پیژندی، هغه معرفت تاسو نشوئ حاصلوی، همداسې ثانیې زهرا معرفت نشي حاصلولی. هغه ډېره عظیمه بیبي ده. و مخکې کلام یې داسې راغلی دی، مخکې داسې جملې لیکي هغه یې څه وما ادراک ما زینب هی عقیلة بنی هاشم، بنی هاشمو کې عقیله بیبي انداده. وقد حازت من الصفات الحمیده ما لم یحزها بعد امها احد، دغې بیبي کې هغه عظیم عظیم صفات موجود دي چې مور بزرګوارې نه بعد هیچ چاته نه دی میلاو شوي هغه صفات. دا صفات یا بیبی زهرا سلام الله علیها ته میلاو شوي وو یا ثانیې زهرا ته میلاو شوي دا صفات. حتی حق ان یقال هي الصدیقة الصغرا، یی څه حق خبره چې دا ویلی شي څو مور صدیقه کبرا نمیږي، لور یې صدیقه صغرا نماده. مخکې وسیلی کې څه هي فی الحجاب والعفاف فریده، که چیرې بیبی مقام کسوی کنه حجاب و پرده کې عفت کې فریده بیبی ده، یکتا بیبی ده. یعنی دی غونده کې حجاب دی غونده پرده حفاظت دنیا کې نه چا کړی ده نه به چوک وکي. جمله داسې وسیده کوي لم یرا شخصها احد من الرجال فی زمان ابیها و اخویها، یی ته څو پورې بیبی کربلا ته نه ورغلی ای بیبی چا وجود شخصیت نه ولیدلو، بیبی چا نه ولیدلی. دا یو عام کس ده نه، علامه ممقانی بزرگوار دی څه بیبی چا زیارت نه وکړو، چا نه ولیده بیبی چې ته بیبی دیدار چا کړی وي. ممقانی بزرگوار دی چې الی یوم تفسو پر کربلا ته بیبی نه ورغلی. وهي فی الصبر والثبات وقوة الایمان والتقوى وحیده، دا بیبی صبر کې ثبات قدم کې او قوت ایمان تقوا پرهیزګارۍ کې منفرد بیبی ده، دغو صفاتو ته هیڅوک نه دي رسیدلی. وهي فی الفصاحة والبلاغه کانها تفزع عن لسان امیر المؤمنین، که فصاحت و بلاغت یې کسې داسې انداز کې داسې لهجې کې خبرې کوي لکه مولای کائنات ژبې نه ټکي وځي. دا خو وجه چې کله بیبي دربار ته د ابن زیاد ناوته هم یو صحابي وجوړېدو، چا ونه پوښتنه وکړه ویلې وجوړېدی، هغه د ورته ویل ما د علي لهجې کې خبرې واورېدې. یا عزادار ورمنه څه کمه هستي نه دی. دا بیبي لکه څنګه جمله مې درته ادا کړله، عفاف کې پردې کې حجاب کې منفرده بیبي ده. زه یو افسوس کوای شم دلته نه تعلیم په نامې، ترقۍ په نامې، روشن خیالۍ په نامې ایمو ښځو حجاب و عفاف و دغو شیونه نفرت شوی دی. هغوی سوچ دا کوي چې که چیرې حجاب تنگ نظری ده، پرده بنیاد پرستی ده، دیکیانوسی ده، ماډرن شوله، ترقی یافته شوله، دا دی چې حجاب وغورځوه، پرده وغورځوه. خو یاد وساته پرده د ښځو زینت دی، پرده او حجاب د ښځې زیور دی. هغې ښځې حسن، هغې ښځې عزت دو بالا دی، عظمت دو بالا دی چې هغه څومره عفاف و حجاب کې دی. په تاسو معاشرې کې لیدای شو، دا مو پریکټیکل تجربې دي چې کومې ښځې سوره پردې کې عفاف کې حجاب کې دي، اندوره هغې جلکې ښځې ډیمانډ زیات دي. ویکس کومه ښځه څه پردې خیال زیات ساتي، حجاب خیال زیات ساتي، محرم و نامحرم خیال زیات ساتي، خپل ځان پسې پام فکر ډیر وي، اندوره معاشرې کې هغه قیمت زیات وي، اندوره معاشرې کې هغه عظمت زیات وي، اندوره ضد زبان عام وي، هغه اندوره خلک هغه خستګرۍ رشته زیاته غواړي. په نسبت د نن سبا زمانې کې چې د کومې
رابطې کس یوه جمله صرف د کوم دا صرف بریکټ کې دا جمله ما موضوع سره تعلق دوره نه لري په نسبت د هغه جلکې خواتین چې هغه ماډرن شولې دپاره هغه ډېر ترقي یافته شولې دپاره هغوی حجاب نه پردې نه نفرت محرم و نامحرم خیال نه خصوصا اخ سټیج کې څه کله دی بهترین سټیج دی د عفاف و حجاب بلوغت نه بعد څه هغې سټیج ته ورسېږي دغه ځای کې د دوکا شي خلکو سره رابطې تعلقات کنکشن جوړېږي یاد وساته زه تا نه یوه پوښتنه صرف اندوره کوم خلکو څخه به د رابطې کنکشن جوړ شي خو وروسته به دې څه قیمت نه شي جوړ داسې جلکې او بیا معاشرې کې څه قیمت نه وي څه ویلیو نه وي ویلې چې کومه جلکې رابطې تعلق کنکشن وباندې مشهوره شوه اندوره څه چا وپېژندله هغه سه بیا هیچا شوق نه وي چې دې سره رشته وشي ویلې بیا غولیږي خپل دور کې ویلې بیا دومره دوکا کېږي خپل دور کې ویلې بیا خلکو باندې دا اعتماد کوي حالانکه دا رابطه تعلق ساتله حرامه دی قربان ده شم دا شی معاشرې کې چلیږي څه نه څه حد کې لذا په کار نه دی څه دغ شي طرف ته ایمو نسل لاړ شي ګرچې الحمدلله ایمو اکثریت بلکې زه به دا یم څه ډېر الحمدلله پردهدارې دي باحجابې دي باعفتې دي دغ طرف ته نه ځي خو بیا هم که چیرې څوک دا سوچ کوي یا په کار دی دا شی ذهن کې وي چې اما عزت اما قیمت اما عظمت اندغ شي کې دی چې څومره زه حجاب کې یم څومره زه پردې کې یم څومره زه حیا کې یم څومره زه رابطې کې نه یم اندوره ما قیمت دی کله چې دغ طرف ته ما قدم کېږدولې ما قیمت بیا ختم شولو معاشرې کې یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد زه سیرات حوالې سے بی بی خصوصیات ډیر زیات دي که بی بی خصوصیات طرف ته لوړ شوی وي او خصوصیات باندې بی بی مجلس کیدای شي یو خصوصیات بی بی د طرح خلم زندګۍ کې چې هغه برجسته دی علماو ډیر ذکر کړی دی هغه د بی بی بصیرات دی دا بصیرت ټکی به تاسو اورېدلی دا ډېر مهم ټکی دی بصیرت بصیر انسان هغه ته ویلی شي چې هغه آګاه وي بیدار وي دوکه نه کیږي هر فیلډ کې بصیرت ډېر مهم دی استاد څه کله د استاذۍ فیلډ کې بصیرت وي دوکه نه کیږي زمیندار زمیندارۍ کې بصیرت ورکې وي که نه آګاه وي هوښیار وي هغه دوکه نه کیږي دکاندار دکاندارۍ فیلډ کې سټوډنټ خپل سټوډنټ والا هغې زمانې کې دا ورکې چې که چیرې بصیر وي دوکه نه کیږي چونکې نشو طرف ته نشي بدلای چونکې بېرهروۍ فحشۍ طرف ته نشي بدلای بصیرت ډېر مهم شی دی قربان د شام که تاسو وکسوی رهبر معظم ډېر زیات تاکید کوي جوانانو دپاره څه جوانانو بصیرت 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 نزان مزین کوي د بی بی یو اهمترین صفات څه کوم و یو اهمترین خصوصیت هغه دا بصیرت و تاسو وکسوی مولا ابوالفضل العباس په باره کې یوه جمله کومه زیارت کې څه راغلي دی شپږم مولا انده ادا کړي دی څه مولا په باره کې مضیت علی البصیرة من امر ربک مولا ته داسې علمدار ته داسې څه ته بصیرت درکې و ته بصیر انسان وي دغه بصیرت واجنې تا دا نما پیدا شوي دی ابوالفضل العباس علمدار القاب مختلف دي خو یو لقب انده دی څه بصیر و مولا ابوالفضل العباس یو بصیر و ډېر بصیرت ورکې و ځکه دغه مقام ته رسېدی چې څومره اطاعت ورکې و څومره وفاداري ورکې و څومره صفات د علمدار دي بصیرت واجنه دي یعنی که چیرې علمدار وفادار و بصیرت واجنه و که چیرې علمدار حیادار و بصیرت واجنه و که چیرې علمدار شجاع و بصیرت واجنه و دا ډېر مهم شی دی چې انسان بصیر وي قرآن ته سترګې وکړئ پیغمبر تا پروردگار علم حکم ورکړي یا رسول الله سو انبیا ته ډېر یادوه وذکر عبادنا سو بندگان سو انبیا ډېر یادوه حالانکه مو پیغمبر ټولو نه اولو العزم پیغمبر دی سید و سردار پیغمبر دی د نورو انبیاونه درجه یې ډېره بلنده دی خو اډر څه ورته کوي پروردګار عالم څو انبیا ته ډېر یاد کا هغه څوک دي څه ورته وایي داسې ورته وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب دا پیغمبران ډېر یادوه ابراهیم تو څه پته دی ابراهیم پیغمبر خپل دور کې د نورو انبیاو لار پاتې شوی دی اسحاق د ابراهیم زوی دی یعقوب بیا المسی سبیږي
یعنی داسې وایي څه ایمو پیغمبر ته دی څه هغه نیکه یاد کا زوای یاد کا المسای ډیر یاد کا واجه څه دی چې ایمو پیغمبر ته خدای څه دا ډیر یادوه څټه قرآن کې جمله ورپسې شته دی آیا شته اول الایدي والابصار ځکه یاد کا څه دوی کې دوه صفتونه وي یو قدرتمن و طاقتور کسان و زورور کسان و زړه مضبوط و دویم صفت دا و څه بصیرت ورکوي یعنی پیغمبر ته یې څه دغه انبیا ځکه د ته هم څه ډېر یادوه چونکې بصیرت نه ډک انبیا وو دغه بصیرت ته لږې سترګې وغړوه څه دا بصیرت مو دپاره ډېر مهم شی دی لذا نهج البلاغې ته که تاسو لاړ شئ مولا یوه جمله نهج البلاغې کې کړې ده مولا داسې یایي فقد البصر اهون من فقد البصیره مولا داسې یایي جوانانو سترګو نه انسان ړوند وي دا ښه دی خو بصیرت د نه وي دا بده دی مولا داسې یایي که چا سترګې نه وي که نه ړندې وي که نه خیر دی فرق نه کوي خو که چا بصیرت نه وي دا بدبخت دی بیا که څه سترګو سره یو شي لیدله مهمه نه دی پیژندله مهمه دی تشخیص کوله مهمه دی حق و باطل پیژندله مهمه دی رښتیا و درویغ و ملموله مهمه دی پروپیګنډې نه ځان پیوله مهمه دی بصیرت دختی ای معاشره کې تو کې بصیرت درکی وي لیاره غلطه نه کې حق لیاره غلطه نه کې درست لیاره غلطه نه کې په غلطې د چوک روان نه کې دا بصیرت دی چوک د دوکان نه کې چوک د ونه غولی ای چا جنډې اسکیږي ته فوراً وسې زنده‌باد ما آیا ای چا پلټې جوړیږي فوراً ما شاملېږه ای چا منشور اعلان کیږي فوراً منشور کې ما ودرېږه لږ بیک ګراونډ ته سترګې غړوه لږ ځان پیاوه څه داسې نه وي څه دوکان شي داسې نه وي څه خبرېږي بیا توی وړی وي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ځکه د مولانا نهج البلاغې کې څه ړانده وی پارک نه کوي مولا دی څه ما ته ړانده شیا ډیر خدي نه څه هغه شیا ته سترګې وي خو بصیرت نه وي مو نه هغه شیا ور یاد هغه شیا م نه دي په کار چې هغوی بصیرت نه وي حق و باطل نه پوهېږي جنگ صفین کې قرآنونه نزو کې وچات شي علي پرېږدئ قرآنو سي یې منډې وایي هسې شیا م نه دي په کار څه هغوی امام تشخیص نه وي کړی زه تاسو وخت سوی یایي چې واورځې مسجد نبوي ته امام محمد باقر علیه الصلات وسلام رانوتلو څنګ ته اوسه خپل مرګلی ورسره و مرګلي ته دی څه تاسو لږ دا څو کسانو پوښتنه وکړه څه زه اوس مسجد ته رانوتم چا ته یې پته ولګېده که نه یوه نه پوښتنه وکړي څه مسجد ته چوک رانوتو پوه شوې نه نه یم پوهې سترګې وې بل نه یې پوښتنه وکړه بل نه یې پوښتنه وکړه مسجد کونج کې یو ړوند ناست و ویرغلو هغه ته دی څه دا راته وایي څه مسجد ته چوک رانوتو پوه شوې که نه شوې پوه یی څه پوه شولم امام محمد باقر مسجد ته رانوتو صلی علی محمد و آل محمد پښتنې ونه وکړئ ته خو سترګې نشته دي څنګه پوه شولې سترګو والا نشوه پوه ته څنګه پوه شوې چې امام رانوتو هغه بې سترګو کس د ورته چې سترګې نه وي هغه د ورته چې مسجد فضا بدله شوه مسجد کې فضا بدله شوه نورانیات راغللو ما هغه نورانیات قلبي انداز سره حس کو چې امام رانوتی دی مسجد ته پس سترګې دومره مهمې نه دي زړه سترګې د خلاصې وي تشخیص درکې وي عقل د بیدار وي هوښیار وي بیدار وي غولېدای نه شي دوکان نه کېږي تېری شي بصیرت دا دی ورمنې مولا ابوالفضل عباس مور بزرګوله ورمنه ام البنین سلام الله علیها څه کله خبر ورته راورسېدو څه کربلا کې تا یو نه دوه نه درې نه څلور زمن شهیدان شوي دي اوس یې ورمنې بصیرت سترګې غړوه څه ورمنه دوره بصیرت لري الحمدار سوره بصیرت لرو ورمنه څه وتی ورمنه جمله دا څه کله پوه شو څه څلور زمن مشهدان شوي دي هغه څه كلهم من تحت الخضراء به فداء الحسین ای ما څلور زمن خو بیله پرېږده د دنیا کې څه چی شی دي جنان حسین نه قربان وي د زهرا زوی حسین نه ټوله دنیا قربانه شه ما عباس خو خود نه قربان شه ای ما څلور زمن خو خود نه قربان شه دی ته ویلی شي د ام البنین سلام الله علیها هغې عظیم هسته بصیرت هغه ته بصیرت و چې مولا حسین د چا ته ویلی شي کومه هستی ده
کومې هستی ذکر د کیږي مو زمن به څه وي مولا حسین هستی په مقابلې کې تاسو سترګې وغړوئ بصیرت دغه د قربان د شام څه کله انسان حق و باطلو سرو برو شي حق و تشخیص کوای شي زه به داسې وایم او بصیرت دا دی څه کله یوه واقعه حادثه وشي اصلي نقطې ته رسېدای شي سوچ مې خبرې ته یو مثال در کوم یوه دمکه وشي که نه دمکې ته خلک رسیږي ریپورټ ډېر کسان کوی شي ریپورټینګ څه دمکه وشوه دالتې وشوه څوره کسان یې مړه کړ چایو کې استعمال شول څوره زخمیان شول څنګه طریقې څه وشوه دا ټول معلوموای شي خو یې دمکې بیکګراونډ یې ډېر کم کسان پوهېږي څه دمکه چا وکړه دمکه یې چی دپاره وکړه دمکې نه وروسته یې څه مقصدونه دي پر کوي دې ته ویلی شي بصیرت دغه ځان په یوله مهمه دی یوه حادثه وشي یوه واقعه وشي هغې واقعې بیکګراونډ ته تلله مهمه دی هغه حقایقو ملموله مهمه دی چې هغه ته ته ورسېږي دغه ته ویلی شي بصیرت زه موجوده زمانیه یو مثال در کوم همدغه ځای کې در کوم یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې صلی علی تاسو وکسوئ یو شاید څه یو لهر چلیږي طالبانو حوالې سره څه مثلا سوات کې طالبان ایکشن یې وکړو دا یې وکړه بیا خبر راځي څه اورکزای کې یو انګو طرف ته طالبانو مثلا راتللو اطلاعات یا خبر راځي څه در دمخیل طرفه طالبانو راتللې اخبار دا خبرونه کم و بیش گوش ته غوږو ته راځي خو دا دوره مهم نه دي مهم دا دی چې انسان دی بیکګراونډ ته ځان ورسوي مهم دا دی چې انسان دغه ځان پوه کړي چې طالبانو دغه ټایم کې راتلله څه معنا لري ځنه علاقو کې هغوی مومنټ څه معنا لري ځنه علاقو کې هغوی نقل و حرکت څه معنا لري دا ډېره مهمه ده آیا دا سټیټ پالیسی ده حکومت پالیسی ده که دا نه انداسې یوه حادثه ده خو زه دغته حیران یم چې پاکستان حکومت ادارې مو آرمي ډېره مضبوطه دی همدغو هلکونه یې څنګې طریقې سره دهشتګردۍ قلقمه وکړله ختم یې کړل ریشهکن یې کړله جړو نه یې دهشتګردۍ وبسله بیا دوره مضبوطې آرمي سره طالبان دوباره څنګې راتلی شي سوال دی که نه دا یو سوال جوړ شو خو څه راتلی شي نو سوال خو دا شی کیدی شي که نه څه داسې خو نه وي څه راځي او اجازاتو ته میلاو شوی وي څه راشوي تاسو ته اجازات شته دی چې تاسو راشو او دینې بیکګراونډ یې دي لیدلې ضرورت دی څو وخته مخکې افغانستان کې مذاکرات کېدل خبر راغلو چې طالبان یې چې مو اله پاکستان سره مذاکرات صحیح طریقې سره سرانجام ته رسوای شو منای شو ځکه چیرې فاټه سابقه حالات بحال شي سوچ مې دی خبرې ته دا څه نکتې دي که نه کړي دي دا میلاو کې څه نه څه انسان ته اندازه لګېږي سوات کې څه کله یوې علاقې کې طالبان رووتل څه کله تصویران وایرل شول هغه بیکګراونډ کې یا چیلې دای شول اندا نارې وي څه افاټه سابقه حالات د بحال شي نو زه صرف دغه کې یو سوال کم از کم کوای شم که چیرې افاټه سابقه حالات بحال کوئ آیا خون خرابې ضرورت دی ورته آیا اندغه طریقې سره فاټه سابقه حالت بحال کیږي څه خامخا دغه کسان راولو علاقو کې مثلا خانه جنگي غونته حالت پیدا شي تا د فاټه سابقه حالت د بحال شي مو به دا وایو چې که چیرې فاټه سابقه حالت تاسو ته منظور دی مثلا خو یې خلکو وینه تلاوی ما ورباندې دا ډېره مهمه نکته ده دا اصلي نکته دی چې انسان په کار دی دغې نکتې باندې ځان پوه کړي چې څه وجوهات دي څه اسباب دي څه دي شي بیکګراونډ کې دغې کیسې بیکګراونډ کې دغې ډرامې بیکګراونډ کې هغه څه وجوهات دي څه یو وارې بیا دا شی حالاتو جوړولې کوششونه د کیږي خو انشاءالله مخکې ناکام شوي دي بیا به دغه حالات ناکام وي انشاءالله دوی دپاره یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې صلی علی قرآن دسی یہی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت قرآن یې چې حبیبه د مادوی ته وایي چې د ما لیاره داسې دی چې زه تاسو خپلې لیارې ته بصیرت سره غواړم بصیرت سره غواړم څه مطلب یعنی جهالت نشته دلته اسلام کې دین کې جهالت نشته تاسو جهالت نه فایده نه خلی
ندانه نه فایده نه خلی، خرافاتو نه فایده نه خلی، بدعاتو نه کار نه خلی، خلکو کمکلی نه فایده نشي خسته دغ دین کې. دلته هر یو شای روز روشن پشانت واضح ده، دعوت واضح ده. لذا دغ دعوت کې اسلام دعوت کې ټول عقل استعمال شوی، ټول لاجیک استعمال شوی دی. کچېرې تاسو تخپل لاجیک عقل په مطابق لیاره وبرخي انتخاب وکړئ، وګرنه ما انتخاب کوئ. ځکه چې انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایمو صرف مقصد ہے تاسو لیاره وخیو. کچېرې کفران کویا تاسو مرضی، کچېرې لیاره باندې راتسوی هم تاسو مرضی. خو دغه ځکه زه ته یو شی ذکر کوم چې بصیرت قسمه قسم ده. بصیرت مو سره حدیثو ته رجوع وکړي، دوه درې قسم ته بصیرت ذکر شوی دی. دا ته لږ ذکر کوم ته داسې لږ پوه شو دغې نقطې باندې. یو بصیرت څه کوم روایتو کې ذکر شوی بصیرت اخلاقي دی. اخلاقي بصیرت ډېر مهم دی چې انسان اخلاقي بصیرت باندې فایز وي. اخلاقي بصیرت دغه ته قربان ده شم. حدیث کې داسې دی مولا دی ابصر الناس من ابصر عیوبه. ټولو نه بصیر کس پوی کس وخیار مغه دی چې هغه خپلو عیبو باندې پوی دی. یعنی چاته خپل عیبونه معلوم دي، چې خپل عیبو باندې پیږي، دا بصیر کس دی، پوی کس انده دی. کسا ما کې حسد بیماری دی، ما کې کینې بیماری دی، ما کې حرم خواری بیماری دی، ما کې بل یوه بیماری دی. که دغې بیماری نه زه نه یم پوی د سوی چې ما کې بصیرت نشته دی. شپېتو کالو ته اتیاو کالو ته ورسېده مو څه پورې حسد بیماری مې ځونه نه وبسله. اوس پورې حسد بیماری نه نشوم پوی، کینې نه نشوم پوی چې زه کینهکاخ انسان یم، نو ته بې بصیرته انسان یې. بیا بصیرت دغه یو چې انسان زندگی کوي خو ځان باندې پیږي چې ما کې کومې بیماری راکېدي. کینې بیماری درکې دی ورې پوی وي، حسد بیماری درکې دی ورنې پوی وي، چپلوسی بیماری درکې دی پوی وي ورباندې، خوشامدګویه بیماری درکې دی پوی وي ورباندې. څه کومه بیماری درکې وي که پوه شوې ونې کوشش د وکړو برطرف د که ته بصیرت ولای. تا کې اخلاقي بصیرت درکې دی، خو بدبختي انده دی چې انسان پویا نه وي ورباندې برطرف کوله، خو یاسیا وریا خبره ده. اذا مولا دسی حدیث دی د مولا دسی چې واقلع عن ذنوبه. هغه څه کس هغه خپلو ګناهانو نه، خپلو عیبو نه، خپلو بیماریو نه پویا دی او بصیرت ځونه د ټولو نه بصیر انسان دی. دا ټولو نه بصیر انسان دی. زه دلته یو مطلب ته ذکر کوم. کسا جواد مولی نه ما دا مطلب نوٹ کړی دی. عظیم مجتهد دی. ځینې کسان اویاو اتیاو کالو ته ورسېږي که نه، خو ماسې هغه یې 60 کالو بچي دي. ځینې کسان اویاو اتیاو کالو ته رسېدلي دي، ماسې 60 کالو بچي دي. اتیاو کالو کاس دی خو یې 60 کالو بچی دی. یعنی دې ته مو داسې یو څه 80 ساله بچه. زنه کسانو ته مویی چې 70 ساله بچه، زنه کسانو ته مویی چې 60 ساله بچه، زنه کسانو ته مویی چې 50 ساله بچه، جنه کسانو ته بتیای چې 40 ساله بچه، زنه کس ته به چې 30 ساله بچه. د کوم کسان دي چې دوی ایج سټیج ایسوي حواله سره مخته لوړ دی، خو اخلاقی حواله سره تربیت نه دی شوی. سوچ مې خبرې باندې یو انسان اویاو اتیاو کالو ته ورسېدلو، ماسې بیماری نه ووتلې، 60 کالو کې کینه کاخو، اتیاو کالو کې همغه کینه ورکېدی. یو کس اتیاو کالو ته ورسېدلو، شپېتو ته ورسېدلو، اخ ټیم کې حسد بیماری ورکېوه، اوس همغه حسد بیماری ورکېدی. 60 کالو کې حرم خوری و، اوس اتیاو کالو کې حرم خوری دی. 60 کالو کې رشوت خوری و، اوس رشوت خوری دی. 60 کالو کې غیبت کولې، خلکو نه تهمتونه لګول، اوس شپېتو اتیاو ته رسېدلی دی، همغه صفتونه ورکې دي. دا اوسه پورې اویاو اتیاو ته نه دی رسېدلی، همغه 60 نوي لاړ دی. د 60 کالو بچی دی. ماسې کوشش وکړو، ایسوي کالو مخته تلله مهمه نه دی. ترقی اخلاقی ترقی مهمه ده. چې تونه صفتونه بعد وزي، خویونه دنه بعد وزي، خصلتونه دنه بعد وزي. کته استاد یې خو مغا بلای، کته ټیچر یې مغا بلای، زمیندار یې مغا بلای، ملای مغا بلای، هر یو سټیج ته رسېدلی مغا بلای. چې 50 کې وي نه ته څه عمر مخته لاړ دی، ته مغا که شپېتو یا ته مغه یې 60 کالو بچی اوسه پورې. دا ډیره مهمه ده چې انسان ځان هغه صفتونه وبسي. کسې زه یو مثال درکم، تشخیص به څوک کوي؟ دغه بیماریو تشخیص به څوک کوي؟ ما او تا جسمانی بیماری ته ولګي کنه ډاکټر ته څو کنه څو ډاکټر صاحب ته لوړ شو بیماری مده مثلا معده مسله ده، بل څه تشخیص ډاکټر کوي چې تو معده کې مسله ده، چی شي کې ده مسله ده. د اخلاقی روحاني عیبو بیماریو تشخیص به څوک ورته کوي؟
دې حدیث ته که سترګې وکړې 3 کسان دي. یو انسان کې خپله دوره طاقت ورکي وي، پوه وي، دوره بصیر وي، خپله تشخیص وکړه چې ما کې څه بیماری راکېده، پوهېږي انسان ځان باندې چې ما کې حسد بیماري دی وبسه، ما کې کینې بیماري دی وبسه، ما کې بدګمانۍ والا بیماری دی وبسه ځانه. یوه طریقه یې دا دی. دویمه طریقه یې دا دی چې که چیرې ښه ملګری دی وي هغه تا ته وایي. ښه ملګری م هغه دی چې تا ته خپل عیبونه وښیي. موږ پښتو کې متل کوو که نه، څه دوست به د وژړوي دښمن به د وخوندوي. دریم کس ته خیای شي دښمن دی، اپوزیشن دی، یو دښمن دی چې هوښیار دښمن دی، هغه تا عیبونه خیای شي، تا ته ویلی شي چې دا عیب در کې دی. که دښمن ویلی نه دی چې عیب یې درته وښیلو ځان یې وباسه، ځان یې وباسه. خو بدبخت هغه دی یو چې نه خپله پوهېږي، نه څوک ورته وښیي پوهېږي. که ورته وایي ښیي هغو عیبو برطرف کولې کوشش بیا نه کوي. یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې. یحیی پیغمبر ته واورېږي شیطان ورسه میلاو شو. شیطان نه پوښتنه کوي چې ما کې څه عیب تا ته برېښي. شیطان ورته یو ټکی ادا کړي، ورته یې چې انک رجل اکون، ته پرخوره انسان یعنی خوراک ډېر کوې. عیسی نه بعد یحیی پیغمبر به ډېر جوړېدو، ډېر کم خوراک به کولو، دوره وجوړېدو چې ځان یې مکمل منده کړلو. شیطان هغه نه بعد عهد وکړو چې زه به چېرته یحیی پیغمبر ته بیا عیب ونه ښیم. یو دا دی چې دښمن یې درته وښیي، خو ته عمل خو په وکړې که نه، ته خو عیب ځانه وباسې که نه. خدایا یاد وساتو چې کله انسان کې عیبونه ورکوي که نه، په کار دی تمرین وکړي، تمرین مشق وکړي، تدریج اختیار کړي، ورو 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 کوشش وکړه چې ځانه عیبونه وباسي. زه یو مثال در کوم. شپږم مولا ته یو کس راشي، مولا ته یې چې مولا پلنکای کس بني امیه و منشي دی، ټوله زندګۍ منشیتوب کې تېره شوه، ټوله زندګۍ بني امیه و حرام وخوړل. مولا غد یې چې زه غواړم چې دا صفات رانه وځي، حرام خوری صفات رانه وځي. امام دی چې هغه ته وایه که امام په خبرې عمل خو وکړي بهشت ضمانت زه ورکوم. مولا څه ورته یې چې پیغام دا ورکړه چې د کوم حرام خوری د کړې ټول حرام وباسه خونې نه. کس څه وکړي اول نوکرۍ پرېږدئ، حرامه نوکرۍ وي که نه، منشیتوب دی د بني امیه و. هغه نه بعد یو شی حرامو پرېږدي. یوه ورځې کس امام ته راشي، ملګری امام ته راشي، مولا ته یې چې مولا پلنکي کس حرام خوړلی، تو خبرو باندې دوره عمل وکړو، حرام یې داسې وبسل چې نن یې خونې کې غستول ولا جامې او څه نشته دي. امام وی چې آفرین دې چې خپله وعده په راکړې، ما طرفه پیغام ورکړه چې زه تا ته بهشت ضمانت درکوم. او یمو ډېر خلک داسې دي، ډېر کسان داسې دي حرام خوری کوي، پوهېږي څه حرام ده، کو رشوت خوري دي، ګناهانو کې ډوب دي، غصب یې کړی دی، پردی مال یې والی دی، قسمه قسم ګناهانو کې ډوب دي، ښه په پوه دی چې دا ګناه دی، خو پرېږدي نه، اراده نه ورته کوي. کله د اراده نه دی کړي یاد وساته، وره پورې نجات نشي حاصلی. یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی ما تقریر په ختم کېدو انشاءالله ډېر زحمت نه در کوم. دوې نکتې ذکر کوم تاسو خدمت کې. کسه یو بصیرت دا د انسان څه اخلاقي بصیرت وي، اندا څه پردی عیبو پسې سب مخام سار یې خپل عیبونه معلوم کا کمال دا دی. پردي عیبونه سب مخام یو ته بیان کوي، بل ته بیان کوي، دغسې خبرې وکړي، اخسې خبرې وکړي، ګاډو کې تکینې خبرې کوي، دکان کې تکینې خبرې وکړي، درمنده کې تکینې خبرې کوي، بیٹکو کې ته خبرې کوي، هر چا سې ته لګیایې، کمال دا نه دی قربان شوم. خپل عیبونه وپېژنده، خپل عیبونه ځانه وباسه. زه خو یوه خبره درته وکړم، خبرو حق هغه څوک لري بل چا پسې چې هغه عیبونه خپل ځانه وبسلي وي، نو بیا نورو سې خبرې کوه. چې خپله سار نه خپو پورې عیبونه ډاکي نه څه خلکو سې لګیایي خبرې کوي، دا کمال نه دی. خپل ځان پېژندلی، خپلو عیبو پېژندلی، هغوی وبسله کمال دی. دا د یو بصیرت. دویم بصیرت چې روایتو کې راغلی، اختصار څه ذکر کوم، بصیرت دینی دی. بصیرت دینی دغه یو حدیث دی د پیغمبر ثلاث من کن فیه فقد کمل العقل. پیغمبر دی چې چا کې د درې صفتونه وي هغه عقل کامل دی، هغه بصیرت دینی حاصل کړی دی. اولا دا دی چې حسن المعرفه بالله، یو شی دا دی چې پروردګار عالم معرفت حاصل کی، خدای ته ځان ورنږدې کی، دا بصیرت دینی دی. دویم شی د داسې پیغمبر حسن البصیرت علی دینه، دین کی بصیرت حاصل کی، دین نه یې پوی، دین زده کا، احکام زده کا، خپل ضروریات زده کا، خپل واجب
واجباتو باندې ځان پوی کنده بصیرت دې څه حاصل کی. بل شی دی حسن طاعه لله، کوم کاس کې دا وي څه بهترین اطاعت د خدای کوای شي صحیح عقلمند انسان انده. دنیا ګټل اسانه دی او دینی جذبه در کې وي دا غټه خبره ده. خونی هر څوک جوړوای شي، بنگلې هر څوک ودروای شي، څه تربیات زده کې دا ډیره مهمه ده. دین زده کې دا ډیره مهمه ده. عبدالعظیم حسنی نه ما به تاسو ریدلی تهران کې عظیمه روضه ده. مولا ته واوري چې راشي او تکینی مولا ته مولا زه ته خپل دین لګ بیان کوم، خپل دینداري ته لګ بیان کوم، خپل المنځونه روزي لګ ته وخم. مولا مو څه زده کړی دي؟ ما مو ته وایي چې مو چې غلا دي چې مو صحیح دي. کچېرې دا جذبه در کې وي چې دین غم د سره وي، بهترین دینی بصیرت د سره ده. قربان ده شم. اخیری شی چې زه تاسو خدمت کې عرض کوم بصیرت سیاسی ده. قربان ده شم. دا ډیر مهم دی او سیاسی بصیرت نن معاشروں کی انتہائی مهم شاید ہے. څه ما کې تا کې سیاسی بصیرت سوره راکې ده. داسې خو نه وي چې معاشرې کې ړنده کاس حیثیت وي لکه ړوند کاس دی چا څه لاس ویر کو په کومې بوتللو. دا شی نه وي پکار دی. دوره هوښیار وې ته چا پسې روان یې، دوره هوښیار وې ته چا ته د ووټ چایې، دوره هوښیار وې ته چا په وینا د ووټ چایې، دوره هوښیار وې څه څوک حقدار دی ویې پېژندې. دا ډیره مهمه ده. امو معاشره کې یوه طبعي انده ده. یو مهم شی انده ده چې انسان تشخیص کې اشتباه کوي. یو انسان نه پوهېږي چې زه چا سې لاړ شم، زه چا جنډې نه لاندې ودرېږم. دا ډیره مهمه ده. قربان ده شم. نه دی پکار ما و تا ته دین خپل خراب کو، آخرت خپل خراب کو، قبر خپل خراب کو، ایمان خپل خراب کو، دنیای بل چا آباد کو. حدیث تاسو خدمت کې ذکر کوم، اخیری ما مطلب دی تاسو زحمت تمام. حدیث داسې د شر الناس من باع دینه بدنیاه. ټولو نه بدبخت انسان هغه دی چې هغه خپل دین تباه کی، دنیا وګټي. دنیا بدلے کی، دین خراب کی، ایمان خراب کی، قبر خراب کی. بدبخت انسان دی. پیغمبر د مختی اشر منه من باع دینه بدنیا غیره. دینا بدبخت انسان د نیو پیژندم چوک دی هغه کس دی چې هغه دین خپل خراب کی، دنیای بل آباده کی. قسمونه تا وخوړه، سیر د بل چا نه وګټلو، قبر د خپل خراب کو، سیر د بل چا ته ویر کړلو، آخرت د خپل خراب کړلو، الیکشن د بل نه وګټل، دین د خپل خراب شولو، ووټونه د بل چا ته یوولل. خو چی د پاره؟ 2 روپیو د پاره، ایوه لالچ د پاره، ایوې واړه شي د پاره، ایوې واړې ګاټې د پاره. قربان د شم. په کار نه دی چې انسان ایمان زلالت وکي، دین